الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. زمونږه نننې گفتگو چې دا زیات تر په دې باندې به موږ زور ورکو چې یو دوه صفات دي، یو د جرأت او دویم د صبر چې دا په موږ کې پیدا شي. اصل کې کم کارونه چې آسانی کنه دا یو فارموله به یاد ساتئ چې کله ته آسان کارونه کې نه بیا به مشکلات ډېریږي، چې کله ته یو څو مشکل کارونه ازده کې بیا وکې نو بیا به راحتونه او آرام ډېریږي. مثال په تور ته کیله وخوړه نو آسان کار دا دی چې د کیلې هغه پوستکی چې کوم ځای ته ناست هلته ارتاو کړه، خو دا به ډېر غټ مشکلات پیدا کړي ځکه یو بل هلک یا یو بل مشر به هلته روان یې به پې وښویږي او که هغه وښویدو او هغه هډوکی مات شو نو بیا به یو لویه مسله جوړه شي. دا مسله ځکه جوړه شو چې تا د کیلې پوستکی بې ځایه ارتاو کړو. که تا لږ تکلیف کړی وی ډسټبین ته دې وړی وی دا چل به نه و. داسې ده که ستا سره موټر سایکل دی یا سایکل دی هغه تا بې ځایه ودراو، تا یو آسان کار وکړو ځان دې خلاص کړو، خو چې نور ګاډي راځي نو لار به ورته بند دی نو خلک به چېرې دا چا ودرولی دی او کېدای شي چا د ګیرج مخې ته ودرولی هغې کره مریض وي هغې په منډه کې وایي چېرې دا ګاډی د چا ولاړ دی دلته کې، دا ولې تا یو آسان کار کړی دی. یو آسان کار دی چې ستاسو د کور د لیټرین یا د غسلخانې پیپ ته جو د خپلې کوڅې تېره وکاږه جو دا کوڅه به ټوله څښئ. تا خو آسان کار وکړو خو خلکو له دې لوی مشکلات پیدا کړل. خو که ته لږ ځان وکړی او لږ ګران کار وکړې نو خلکو ته به ډېر آرام شي. مثلا ته ډسټبین ته د کیلې پوستکی ورسئ او ته چې خپل گاډی یا خپل سایکل یا موټر سایکل چېرته ودرې نو ګیر چاپېره ګورې چې نو پارکینګ ایریا خو نه ده نو په پارکینګ ایریا کې ودرې، نو پارکینګ ایریا کې نه ودرې. ته چې توقاڼې توکې نو داسې پر سر عامې نه توکې، ته یو ځای ته ځې هلته کې توقاڼې توکې. که ستاسو کره لیټرینې او یا تاسو غسلخانې د هغې پیپ راوباسي نو هله کډر وکنې یا هغه یو سیف ځای ته وکنې نو ته به ډېر راحتونه به ګیر چاپېره شي. کومو خلکو چې ځان کړولی دی ګران کارونه یې کړي د هغې د وجې نه ما تا ته ډېر آرام دی. لکه چا به ځان کړولی پیراسیټامول ګولۍ یې پیدا کړي دي، په دې به ډېر شی خلکو باندې تجربې شوي. هغې پیراسیټامول بر ګولو دا پیدا دی چې موږ ټولو چا په سر درد شوی لکه یو پیراسیټامول وخورن. دا پیراسیټامول داسې یو ګولۍ ده چې ته یې خورې لږې اوبه پسې څښې خو ته خبر نه یې په دې به چا ځان کړولی یا چا ځان کړولی او دا سایکل ایجاد کړی ستاسو چې دا پهیه ده نو د دې وجې نه د دې پهیې د برکته موږ ټول دلته راغلي یو. دې کې به ډېر کم کسان پیاده راغلي، خو څوک موټر سایکل څوک په سایکل او څوک په ګاډو کې به راغلي ځکه پهیه چا ایجاد کړې و نو ځکه پې موږ رالو. یا دا اوس ګرمي ده خو د دې ګرمۍ علاج دا دی چې بره پکې چلیږي، دا پکې به چا ایجاد کړی ګران کار یې کړی دی ما تا ته آرام دی. لکه ته لږ ګران کار وکړې یو سړي به ځان کړولی پکې به ایجاد کړی اوس به ځان ته ببوزې وخو یا به پتا باندې خولې به دی. د دې وجې نه وایي چې مشکل کار وکړه چې تا ته آرام راشي. لکه ته سکول کې سبق وایې نو مشکل کار دا دی چې ته سبق یاد کا او بیا چې کله امتحان له حال ته لاړ شي نو هلته کې د خپل ذهن نه جوابونه ولیکه. او آسان کار دا دی چې په جیب کې یو پرچي کېده د هغې نه نقل کوه. خو که تا نقل وکړو که ته سبا ډاکټر شوې که ته انجینیر شوې او که ته استاد شوې ته به نالایقه یې. ټول قوم به ستا د لاسه کړېږي ځکه چې ته آسان کار کړی او ګران دې نه وکړی. نو د دې نه دا پته ولګېده دا فارموله جوړه شوه چې راځئ چې ځان وکړو چې لږ ګران کارونه وکړو چې خلقو ته آرامي او بیا موږ ته آرامي. په دې ګرانو کارونو کې یو کار دی جرأت یا نرتوب یا شجاعت. دا به غالبا تاسو کې چې لوی کسان یې ته به یادي، خو دا ځان ته دا شعر یادوه چې څلور خبرې ما ستا 3 خبرې یا 4 خبرې زما ستا لپاره ډېر ضروري دي. هغه یو شعر دی سبق پر پړ سبق لولا. نمبر 1 صداقت کا چې ته رښتینی. دویم درځي تاسو کې چاله عدالت کا انصاف پکې. دریم شجاعت کا نر بیتو لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کتوای جزا لوی شما
او زه بیا د خلقو مشر شم، نو پتا کې دا درې صفتونه پکاري چې ته دې نری او ته دې انصاف کې ظالم دی نه، او ته دې رښتینی دروغجن دی نه. نو موږ ته دا یو خبره اخلو نرتوب د خدای پاک چې کوم صفتونه ډېر بدې شي دوه دي، او دواړه د بې نه شروع کېږي. یوې ته وایي بزدلي او بلې ته وایي بخل. ما څه وویې بچی کته به نه که نه څه دي؟ یو بزدلي ده، بل بخل. بخل شومتیا ته وایي چې کوم سړی ډېر شومي دی د خدای بدي شي، او چې کوم سړی بزدلی دی هم د خدای ډېر زیات بدي شي. د دې په مقابله کې دوه صفتونه د خدای پاک ډېر زیات خوښ دي. یو چې څوک سخي، ته به بچی په دې کې ګوتې نه وهې که ما ته به غوږ دی، ما ته ګوره ته به ما ته ګورې که نه، دا که دا خو ته وړې کور ته. ها، یو سخي او سخاوت ورته وایي، بل شجاعت. ها، دوه صفتونه د خدای پاک ډېر خوښ دي، یو سخي یو شجاعت. سخاوت اینڈ شجاعت اسانه شوه چې کله ته شوم نه نو د خدای به خوښې، او چې کله ته بزدله نه د خدای به خوښې. د خدای بدي څوک شي؟ بخیل او بزدل. ته دې بزدل نه. دیو جن یو پیره په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پکې اوسېدو، په هغه زمانه کې د شپې چغې شوې. د شپې چغې شوې، دا کوي کار که بس د شپې چغې شوې. نو وایي چېره څه چل به شوی؟ نو خلق راووت. نو د لرې نه یو کس په سوار را روانو، وی هغه نه به تپوس وکړو چې کتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه ویل که سشتې نه زه تللی وم، ما پته ولګوله. مته چې د خدای پیغمبر دومره شجاعت و پکې چې خلق سو را پاسېدو، هغه بیا تللی و د خطرې پته یې لګولې وه. او د ټولو نه شجاعت چې مونږ چاته وایو، درې کسان دي. تاسو ته ویلو سبق پیر پړ بچې تعالی درځي صداقت کا. نو صداقت د چا و؟ د ابوبکر صدیق و. نو عدالت کا د عمر فاروق رضی الله عنه، شجاعت کا علی رضی الله عنه. دا درې صحابه چې تا ته مخې ته، ورپسې بیا سخاوت والا عثمان رضی الله عنه. چې دا صفتونه پتا کړي دا څلور کسان ستا هیروز دي، نو ته دې بزدله نه. کم خلقو چې د نرتوب خبره کړې ده، هغې بل سړي ته ډېر خیر رسولی دی. د وړو دپاره د کشرانو دپاره نرتوب خبره دا ده چې کله یې ورته په کور کې مشر ووایي چې د بار نه اواز وشي، څوک وایي یاره پلانې شته، دی د خپل کشر ته وایي ورشه ورته بار وایي چې نشته. دی به د نرتوب خبره څه کوي؟ د خپل مشر ته وایي چې بابا ته خو یې نه. اکثر کشران مشر ته وایي ته چې ما ته وایې، چې هغه ته وایي چې دی خو نشته، نو ته خو یې. دې نه پته لګي چې دغه یو خبره ده وکړه، دا در څه خبره وکړه؟ دا در جرأت مظاهره وکړه. او په دغې بابا ر دې خبرې دومره اثر به پرېوځي چې دی به بیا سبا دا دروغ نه وایي. نو ګوره فایده وشوه که نه؟ هغه ته م وشوه، ده ته م وشوه. یو ډاکټر صاحب دی، د هغه سره خپل وراره دی، او هغه سبق ویه دی. ډاکټر صاحب ډوډۍ خوري، په یو بار ځای کې ورسره دی. ډاکټر صاحب په یو سرټیفیکیټ دستخط وکړو چې دروغ و. په دې کشر کې څه جرأت و؟ هغه ورته څه وویې؟ هغه ورته ویې دادا ځان دې ګناهګار کو. بس ډاکټر صاحب د حق نه پس توبه کړه. نو دې وجې نه د جرأت دا مظاهره چې ستا په مخ کې څوک غلط کار کوي، ته پې پوهېږې چې دا غلط دی، نو ته ورته ووایه. لکه مثال په طور باندې سګرټ څکل دي. سګرټ څکل چې دي دا د دنیا لپاره هم تباهي ده، د آخرت لپاره هم تباهي ده، د پیسو هم تباهي ده، او د وجود هم تباهي ده. کم خلق چې سګرټ څکي دې ته د پړپوس زخم جوړېږي، د پړپوس زخم اکثر کینسر شي، بیا وینه غورځوي. نو چې یو سړی سګرټ څکي ته به ورته څه وایې؟ لکه ستا پلار څکي، که ستا تره څکي، که ستا مشر ورور څکي، که ستا استاد څکي، نو که ته ورته په دې وړه خوله ووایې چېرې دا ډېر نقصاني دی. دا خبره ضیاء الحق زمونږ بادشاه و مخکې الله دې وبخښي وفات شو. نو هغه چې کله نوی بادشاه شو نو یونیورسټۍ ته راغی، پنجاب یونیورسټۍ ته. نو د پنجاب یونیورسټۍ مشر لیاقت بلوچ صاحب و. نو لیاقت بلوچ صاحب ما لیدلی په ټي وي باندې چې هغه
په دې کرسۍ سره یو ځای ناسو نو چې د سیګریټ ولګاو نو کمانډر دی د فوجونو سربراہ دی مارشل لا لګولې د ټول پاکستان مشر دی څوک ورته غږ نشي کولی خو لیاقت بلوچ صاحب ورته وی یہ آپ غلط کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے آپ سگریٹ پیتے ہیں ډیره ترخه خبره وه خو جراتو پکې چې کله هغه دا خبره ورته وکړه د هغې فایده وه چې ضیاء الحق بیا د سګرټو نه بس کړل نو جرات کې ډېره فایده ده چې که ته یو سړي ته ووایې نو ضیاء الحق غونته کې سړی د سګرټو نه منې کول څه آسان کار نه دی خو دا د جرأت برکت و چې هغه وشو ٹھیک شو دغه شانتې پخوا زمونږ یو بل بادشاه و دا پاکستان دوه یو مشرقي پاکستان و یو مغربي پاکستان مشرقي او مغربي پاکستان شریک مشر چې و ایوب خان و ایوب خان دی الله وبخي هغه بعد سار د ناشتې نه مخکې 2 پیکټه سګرټ څکل نو دغه ته تللی و ډاکې ته نو په ډاکه کې سار مال چې وله کم نوکر ناشته راوړه دا نو خبر چې د سګرټس کې یې هیر شي نو چې او روټۍ خو وله راوړه خو سګرټ پکې نه نو دی ایوب خان هغې خپل نوکر ته سپایي ته ډېر کنځل وکړل ډېرې سپکې خبرې ورته وکړې چې دی خپلې کنځل د ده خلاص شو نو هغه سپایي و غریب و خو جرأت و پکې نو هغه ایوب خان ته وی پاکستان کے فوج کا کمانڈر ہوتے ہوئے آپ میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے مجھے پاکستان کی فوج کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے چستا پشان سڑے چې د سګرټو په یو ډبي دومره خپه شوی دومره کنځل کوي او یې د پاکستان د فوج مشر د هغه پاکستان چې 2 پاکستانو مشرقي مغربي ما ته خو د پاکستان فوج مستقبل په خطره کې په نظر راځي حق خبره اورېدو او ایوب خان د سګرټو نه بس کړل نو ډېره غټه خبره شوه که نه مخکنو کسانو کې چې چا ډېر جرأت کړی دی یو معوذ او معاذ 2 صحابه رضی الله تعالی عنهما دی کشرانو خودی په یو جنگ کې د بدر په غزا کې عبدالرحمن ابن عوف یو مشر صحابي دی هغه ته چاچا انکل مونږ چې څنګه انکل وای انکل هغه ابو جهل کم ځای دی نو ته بچو ولې وی مونږ اورېدلي دي چې زمونږ په پیغمبر پسې خبرې کوي مونږ یې وجنو نه یې بچی هغه یو دی نو دا 2 کشران دي خو جرأت دی پکې دی پسې ورلل د هغې غریب د ابو جهل واړو دا خیال نو چې دا واړه به ما وجني او چې په تورو پې راایښي دي بیا سر ته بل صحابي پرېکو او ډېر غټ سړی و ابو جهل وجل آسان کار خو نه و خو دا 2 ماشومان وجل ځکه چې جرأت و پکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وی ما وجلې بل وی ما وجلې نو حضرت ورته وی تورې به راته خپلې ښې تاسو خپلې تورې د وینې نه پاکې کړي که نه هغوی نه دي پاکې کړي وی راوړه زه یې ټیسټ کوم کو د چا په چا پورې به وینئ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو دواړو په شریکه وجلې دی او هغه یو کس ته یې وی چې سامان به ایستای دا د جرأت برکت و یو بادشاه پوخا حجاج ابن یوسف دا ډېر مشهور بادشاه دی او دا ډېر ظالم د 1,20,000 صحابه وجلو سوی وجلو بچې 1,20,000 ته په پښتو کې شپږ شلې زره وایي نو چې سړی شپږ شلې زره صحابه ووجي دا به څومره ظالمي نو سعید ابن جبیر یو صحابي دی نو دی هغه ته غوسه دی نو ورته وویل لکه ستا څه نوم دی دا اوس راوستی نو وایي ستا څه نوم دی نو سعید ابن جبیر کې جرأت دی نو دی ورته وایي زما سعید ابن جبیر اوس دی به م وجني لږ ساعت پس خو جرأت دی پکې نو هغه ورته وایي حجاج ابن یوسف ورته غوسې نه وایي وایي ستا نوم سعید ابن جبیر نه دی ستا نوم چې دی شقی ابن کثیر دی سعید نیک بخته ته وایي جبیر هغې چاته وایي چې پټی لګوي نو دا یو ښه صفت دی نو ده وایي چې نه ستا خو د بدبخته زوی شقی بدبخته ته وایي او کثیر ماتونکي ته وایي نو ستا پلار به د خلقو لاسونه ماتول ته ښه سړی نه یې راځه که نه شهرون بچه دلته به لږ مونږ حوصله وشي که نه ټیک شو نو ده ورته څه وی ستا نوم سعید ابن جبیر نه دی شقی ابن کثیر دی تاسو خبرې هغه ولس جواب ورکړو هغه جرأت وپکې حالانکه هغه پوهېده چې دا ظالم دی دا زورور دی وی ماله مې پلار دا نوم یې دی اته چې راته هر څه وایي دا جرأت دی نو بیا هغه ورته وی زه خو دې وجنم نو وی ته راته ووایه څنګه دې ووجنم
دا ظالم دی که نه. نو دې صحابي ته وایي زه خو دې وجنم، وایي ته راته ووایه چې څنګه دې ووجنم. نو هلته جرأت و نه ورته څه هغه ورته چې څنګه دې رضان دپاره مرګ خوښي. کلکه خبره ورته وکړه. کله چې ته کلکه خبره وکړې که نه بیا دشمن باندې روب وغورځېږي. نو هغه ورته وایي زه ستا مخ د قبلې نه اړوم او وجنم دی. نو سعید ابن جبیر ورته وی نه وی زه ستا مخ ځمکې ته کوم سره دې ټیټوم او وجنم دی. نو سعید ابن جبیر له ډېر خوږ جواب ورکړو، وی غم مې فکر مه کوه، منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. خدای په قرآن کې ویلي چې دې نه مې پیدا کړی یې، په دې کې به نه باسم، د دې نه به راوباسم، نه چل بوشي. ګوره جرأت دی که نه، کلک جواب یې ورکړو. نو هغه ورته وی زه ستا مخ د قبلې نه اړوم دی بل طرف ته وجنم دی. نو هغه له څه جواب ورکړو، فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف ته چې میړی هلته خدای شته. دې ته وایي جرأت. دا جرأت چې په کومو خلقو کې وي د دې د وجې نه لوی خیر جوړ شي. دا اوس چې کوم تاسو به اورېدلي په دې مصر کې د مصر بادشاه او هغه سیسی یو ظالم فوجي دی، هغه قید کو. نو چې هغه قید کو نو په جیل کې هغه وفات شو. نو اوس مونږ وایو نوم څه مرسی، ډاکټر محمد مرسی. دا ډاکټر محمد مرسی شهید اوس بل شهید شوی دی 17 جون باندې غالبا. نن سره 17 جولای ده، یو میاشت شو لکه 18. دې چې کله صدر دا د جرأت خبرې دې چې صدر منزلتو چې منزلتو نو سیکرټري ورته وی چې د امریکای د صدر د اوباما ټلیفون دی او هغه وایي چې زه ستا سره 10 منټه خبرې کول غواړم. نو مرسی رحمت الله علیه به یا مونځ کوي یا به د اوباما سره خبرې کوي، ځکه چې مونځ ودرېږي. نو هغه د جرأت مظاهره وکړه. نو مرسی ورته وی اوباما ته په ټلیفون ووایا چې صدر صاحب مونځ کوي ا د مانځه نه پس به سره صرف 15 منټه لس سره نشته بیا به خبرو. دې ته وایي جرأت. دا پوخا د انډیا وزیر اعظم چې وکنه ګاندھی به وته اندرا ګاندھی، تاسو به نوم اورېدلی. نو هغه اندرا ګاندھی چې وکنه اره پاکستان دغه وزیر اعظم و او زمونږ مشر چې و ضیاء الحق. نو کله چې الته کې هغه حمله کوله په موږ، نو ضیاء الحق کرکټ والته، نو ضیاء الحق د کرکټ میچ ته لاړالته او هغه د پاکستان د انډیا چې کوم وزیر اعظم ای ځان له کوم ځان له خبره کو وی په تمامه دنیا کې د هندوانو یو ملک دی هغه بھارت دی، او په تمامه دنیا کې د مسلمانانو ډېر شي ملکونه دي. تاسو پته راکنه سعودي د مسلمانانو ملک دی، کویت د مسلمانانو ملک دی، عراق د مسلمانانو ملک دی، شام د مسلمانانو ملک دی، پاکستان د مسلمانانو ملک دی. موږ ډېر شي ملکونه دي. وی کته پاکستان ختم کې نو مسلمان نشي ختمولای، خو کوم په انډیا باندې یو بم راو غورځاو نو د هندوانو به څوک نوم وانلی، چونکه جرأت خبره وکړه. نو د بھارت وزیر اعظم چې هغه ویرید خپل فوجونه واپس کړل. نو په جرأت کې په بادرۍ کې ډېره فائدې. دیو جن ما تاسو ته لاولنې فارموله دا وې چې لاولنې فارموله چې د خدای پاک څوک ډېر بدی شي، یو بزوام یو برته یو بخیل ابل بزدل. بخیل او بزدل د خدای ډېر زیات بدی شي، او سخی سخاوت او شجاعت دا د خدای پاک ډېر زیات خوښ دی. نو دیو جن کته کامیاب سړی جوړیږي نو په ځان کې به سخاوت هم پیدا کې، خو په ځان کې به جرأت هم پیدا کې، او ستاسو جرأت د وجه نه به ډېر خیرونه خواره شي. لکه ما تاسو وی کنه د لیاقت بلوچ صاحب د وجه نه ضیاء الحق سیګریټ پریښو، او دا غسپای د وجه نه ایوب خان سیګریټ پریښو. نو کو تا خپل بابا خپل مشر ته وی چې دروغ مو وایه ګناه ده، او ډاکټر صاحب په سرټیفیکټونو دستخط په هغې نه پس پرېښود چې هغې کشر د جرأت مظاهره وکړه وی ځان دې ګناهګار کو. نو دې وجه نه ستاسو په صفتونو کې یو صفت دا پکار دی چې ته نرې بېادبه به نه خو نر به یې، او چې کله ستا په مخ کې څوک غلط کار کوي نو ته به ورته ښه په ادیبانه انداز کې ووایې، د ادب نه په ډکه خوله به ورته ووایې. او ستا د کشروالي د وجه نه ستا په خوله کې ډېر زیات اثر دی چې دا کار تا غلط وکړو، په هغه وخت کې شاید چې تا هغه وقارېږي، خو وروستو به ته خبر شې چې هغه به هغه کار پرېښې.
د دې وجه نه چې کوم بچي خپل مور یا پلار ته ویلي چې ته خو یې دروغ ولې وایې، نو هغه بیا د هغې نه پس بیا دروغ نه دي ویلي. او دویم نمبر صفت چې زما ستا کم پکار دی، لول خو تاسو کو هغه شعر زما سره وي، سبق پر پڑھ ته وایه بچے، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور پسې به موږ د ځانو سخاوت کا. نو دا څلور صفتونه چې پتا کی الو بیا د مشرع قابلې. نو یو په هغې کې شجاعت دی. وی دا شجاعت په چا کې راځي؟ وی دا په هغې خلکو کې راځي چې هغه وایي چې خدای ته څه مقرره یا به کېږي، څه چې خدای ته څه مقرره اب کېږي. دا په دوه موقعو شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری او په غار کې ابره کافر راغله، د هغو خپې ښکارېدې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وی؟ وی چې که ښکته یې وکتل چې موږ به ویني. نو حضرت ورته څه وی؟ لا تحزن زنده باد ان الله معنا. څه ویلو تاسو ټول زما سره ووایئ، لا تحزن ان الله معنا. نو یره ورکه شوه، ته مه غمجنېږه، خدای زموږ سره دی. نو چې تا ورته وي چې خدای زموږ سره، بیا به نه یېرېږې. نو دې وجې نه دا عقیده په ذهن کې کېدی چې هر شی چې دی، هر کار چې کېږي د خدای د مرضۍ نه بغیر نشي کېدی. زموږ یو ډېر ښکلی مشر تېر شوی دی، تاسو به چېرته یو کتاب دی لیدلی، جنتي کالی ورته وایي. لیدلی چا؟ جنتی کالی په اردو کې نوم دی بهشتي زیور. دا چې چا لیکلی د دې سړي نوم دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. تاسو کې چې اشرف علي نوم خو نشته، اشرف علي د پکې څوک نشته که نه؟ ها، نو څه نوم دی د هغه نه؟ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. دا چونکې ډېر هوښیاره ډېر ښه سړی و، دته به یې څه وی؟ حکیم الامت. یو علامه اقبال ته حکیم الامت وی، یو هغه ته د سره د مولانو سره اختلاف راغی، ډېر پاکستان د جوړېدو په حق کې و. نو مولانو یو بل سره نالګي راشي په بعضې خبرو. نو دې ځنګل ته تو هغه په انډیا کې ډېر شی ځنګلې وې، چکرلا یا سکارلا. نو یو هندو له مخې له ورغی، هغه ورته وی صاحب جی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہے. اشرف علي تانوي صاحب ته څه وایي؟ ستا د مرګ منصوبې جوړېږي، تا ته پته نشته داسې آزاد ګرځې. ښه، نو اشرف علي صاحب کې به څه و؟ موږ پر کم ټاپک باندې بحث کوو؟ جرأت. نو هغه تاسو خبرې څه جواب ورکو؟ هغه وی مجھے اس کا بھی پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہے. دا تا ته چې کومه پته ده دا ما ته هم ده، لیکن مجھے اس کا بھی پتہ ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں. هندو ته وایي چې بامبړ جي ما ته د هغې شي پته ده چې تا ته یې پته ده، خو ما ته د یوې بلې خبرې پته ده چې تا ته یې پته نشته. هغه وی وہ کیا ہے جی؟ وی دا لا څه شی دی؟ وی تا ته پته ده چې زما خلاف سازشونه کېږي، دا خو تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده، خو چې د کمې خبرې تا ته پته نشته وہ یہ کہ کوئی کام بھی اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. د خدای د مرضی نه بغیر څه شی یو کار هم نه کېږي. نو چې خدای ته څه مقرروي اب کېږي. هغه هندو چې دا اورېدو وی اب چلو پیروټي روجي، اوس ګرځه چې ستا دا عقیده ده چې خدای ته منظور یې هغه به کېږي. نو د کومو خلقو چې دا عقیده چې خدای ته څه منظوری به کېږي، په دې کې څه جرأتي. دیو جنه په قرآن کې چې په کوم ځای کې جرأت دپاره کوم آیاتونه راغلي دا په ذهن کې کېدی. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. یو داسې خلق به خدای راولي چې د خدای به هم خوښي، خدای به هم خوښي. دا ډېره غټه خبره چې ستا خدای خوښي او تم د خدای خوښې، یعنې تم د الله سره مینه کوې او الله هم ستا سره مینه کوي. په دې کې به څه صفت دي؟ اذلة علی المؤمنین. مؤمنانو سره به ګزاره کوي چې کله ته خپل کلاس پیلو سره، د خپل عرفان ګروپ سره، د خپل الخدمت ګروپ سره، د خپلو ګاونډیانو سره هغې ته اوږه څه وړې؟ کوزه وړې. دا خلق د خدای خوښي. دا څوک دی؟ دا زما کلاس پیلو دی. دا څوک دی؟ دا زما په عرفان سیسټم کې ملګری دی. دا څوک دی؟ دا د الخدمت پروګرامونو کې مونږ لزی راځي. نو خیر دی که ته څه خبره زیاتي وکړه نو زه به ورته څه کوم؟ صبر به ورته کوم.
دا خلق د خدای خوښي. بل اعزت علی الکافرین، خو که اوباما یا ټرمپ څخه خبره وکړه نو زه بوله بیا سخت جواب ورکوم، هغې ته بیا کلکي. او بل صفت به پکې صحیح یجاهدون فی سبیل الله، د خدای په لار کې به جهاد کوي، نو ولا یخافون لومة لائم، د دې نه به نه یېرېږي چې خلک بر ملامته کړي. نو هغه سړي کې جرأت وي چې هغه سره دا غم نه وي چې خلک به راپسې خبرې کوي. مونږ وایو که نه مکه مړه بیا ورپسې علم خبرې کوي. نو چې کله تر دې نه نه یېرېږې چې خدای پسې خبره خوشحالوي، زه به هغه کار کوم او د دې را سره هېڅ غم نشته چې خلک به راپسې خبرې کوي، بیا به تا کې صحیح جرأت وي. خو که ته وایې چې نه مړه پلانې به را پورې خاندي، پلانې به راپسې بیا خبرې کوي، په اخبار کې به بیا راشي، بیا په حجره کې به خلک وایي چې پلانې سو مشروط و، داسې وایي که نه، وایي چې یاره هر څه چې وایي کو مشروطه کو څه صحیح خبره ده زه به یې کوم. نو دا به ته الو کوي چې پتا کې دا صفت وي ولا یخافون لومة لائم. نو چې کله پتا کې دا صفت راغی نو بیا به دغه صحیح ذالک فضل الله یؤتی، مې دا د خدای فضل. نو ما تا واپس لدی نه په ذهن کې دا کېدو چې موږ په ځان کې د جرأت ماده پیدا کوو، حق خبره به کوو، د هغې به خامخا سرې پاسات به موږ ته څوک هم کارېږي چې لرې شه پخکونیه، دا ټکې به تا ته څوک وایي که نه جو ودي وایي. خو لیکن چې کله تا دا خبره په جرأت سره حق خبره وکړه نو کم ګران کارونه چې ما تعالی په کار دي، یو په هغې کې دا چې دروغ به نه وایو، همیشه به رښتیا وایو. دویم ګران کار دا چې د وعدې پابندي به کوو، او دریم کار دا دی چې خپل صفایي به برقرار ساتو، څیزونه به په لارو کې نه غورځو، ځکه دا آسان کار دی خو ډېر نقصان کوي. خپل ډسبین ته بار شی رسو، او که چا سره موږ وعده وکړه نو د وعدې پابندي به کوو. موږ ویلي چې په 9:30 بجې به راځو، بیا به موږ ټیک په 9:30 بجې راځو. موږ ویلي چې په 12:30 به ځو، بیا په 12:30 ځو، د وعدې پابندي به کوو. دا زموږ به وي. ها اوس دریم نمبر صفت چې دی، دویم نمبر صفت چې په ما تا کې پکار دی هغه صبر دی. صبر دی ته وایي چې ستا طبیعت خلاف کم کار کېږي اته هغه برداشت کړي، دی ته صبر وایي. دې وجه نه چې وایي کم سړی، دا یو حدیث دی چې کم سړی کور دننه ناسي دې چا سره نه میلاویږي، بل سړی بار ګرځي په حجره کې، په جومات کې، په بازار کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې، په سکول کې د مختلفو ملګرو سره میلاویږي، او ملګری داسې کارونه کوي چې د په طبیعت خفه کېږي، دې په صبر کوي. نو دا سړی د هغې سړي نه ډېر ښه دی چې کم نه میلاویږي. دې وجه نه چې ته په کم ځای کې د خلقو سره ناسې او خلق ستا د طبیعت خلاف کار کوي او تا هغه برداشت کوي، دې ته صبر وایي. صبر دومره قیمتي دی چې په دنیا کې لست یا مرضونه، لست یا کارونه بستا په صبر باندې کېږي حل بشي، لست یا مسائل بستا په څه حل شي؟ په صبر. یو سړی تا ته زیاتی خبره وکړه، ته وایې زه به خیر دی. یو سړی ستا یو ملګري تا ته داسې خبره وکړه چې هغه ستا په طبیعت ښه ونه لګېده، خو تا وله سخت جواب ورنه کو، دا د صبر دې صبر ته وایي حلم، څه برداشت، پتا کې برداشي. چې کله پتا کې برداشي بیا به در سره مور بدنم خوشحالي، بیا به د نورم خوشحالي، کلاس پیلو بدنم خوشحالي، او استاد بدنم خوشحالي، ځکه تا کې برداشت دی. خو چې ته په نسه خبره قارېږي نو ته بې صبره یې، او چې ته بې صبره یې درجه به بدي شي. د صبر بل شکل دا دی چې تا سره لږ شی دی او ته وایې دا پوره دی. مثلا ستا سره سایکل دی، زما سره موټر سایکل دی، اته چې په دې خپل سایکل خوشاله چې شکر دې سایکل لا سره شته، دې صبر ته وایي قناعت. څه ته وایي؟ قناعت. دا صبر دویم نوم دی. کله چې ته صبر، کله د بل خبره برداشت کې، دې ته حلم وایي، بردباري. او چې کله ستا سره لږ څیزونه وي ته وایې دا ډېر دي، لکه یو سړی دی او د هغه سره سپلی یې نشته، هغه په څه صبر کوي؟ زما سره څه شی دی؟ خپې خو مې شته که نه، شکر دی خپې خو مې شته. د یو سړي سپلی شته خو سایکل یې نشته، هغه وایي شکر دی سایکل خو مې نشته خو سپلی خو مې شته که نه. د بل سړي سره موټر سایکل دی او ستا سره سایکل دی، ته وایې چې موټر سایکل لا سره نشته خو سایکل خو را سره شته که نه، شکر دی. چې کله پتا کې دا صفت و چې ستا سره کم شی وي ته وایې شکر دی، دې ته څه وایي؟ قناعت. دا را سره وایې قناعت. ټیک شو. کله چې خراب حالت یو تاله غصه در شي او د هغې ځای نه تېښته پکاري او ته تې تختې نه، لکه د دشمن سره جنگ دی او هغې جنگ کې ته کلک ولاړې او تختې نه، دې ته څه وایي؟ شجاع.
عاد بادری دا سړی بادر دی د تختینا ګوره یو څه شو یو د صبر شکل څه شو قناعت یو شو شجاعت یو ځای دی جنکۍ لکان یو ځای دی خو ته پردی جنۍ ته ګورې نه دام صبر دی دې سفر ته وایي عفت خلک پلانې چې دی وایي د ده لمن پاکه ده زره صبر ډېر شي شکلونه شو که نه نو صبر څلور شکلونه به یاد ساتې چې تکلیف یې ته پې صبر کوې ډېرې چغې نه وي دې ته وایي صبر علی البلا لکه نن باران دی په ګاډو کې ځای نشته نو ته پیاده رالې یا تا ته سم ګاډی میلاو نه شو ته پورې ونښتې او بیا هم دې پروګرام له لارې دا تا په څه شي صبر وکړو په مصیبت دې صبر وکړو صبر علی البلا او بل دی چې لکه دوی لنډې شپې دي او ته سهار منزله پاسې دي نو بیا هم پاسې دي او که دغه دی ډېره یخني ده او بیا هم د پړستنې نه پاسې دي دې ته وایي صبر علی الطاعات چې ته یو کار کې لکه ہوم ورک ته ته خامخا کې سرموز دی ته خامخا کې دام صبر دی ته مسلسل کې یو سړی تا ته وایي چې پلانې نه شوله کیسته غواړي ته وایي دا ګناه دی نه وباسم ته دې ته وایي صبر عن المعصیت د ګناه نه ځان ساتي نو دې وجه نه چې کوم خلق مسلسل نیکي کوي دام صابره دي کم خلق چې مسلسل ځان د ګناه نه ساتي دام صابره دي په کوم خلقو چې دړیا ډېر فریاد نه کوي دام صابره دي اکه تا ته څوک افر وکړي چې زه به دله 2 روپۍ درکم خو دروغ ووایه بیا هم نه کې دې ته وایي صبر عن المعصیت چې دا سړی په پیسو هم نه رضا کېږي دا تاسو ګورئ که نه اخبار کې کوڅو ګوري ارشد ملک جج هغه ته په کروڑو روپۍ پیش کړې وې چې دا والا تا له به خلق پیسې هم پیش کوي خو ته وایي چې نه دا ګناه په پیسو هم نه کوم دې ته وایي صبر د دې وجې نه د څو مرضونو د څو ضرورتونو علاج صبر دی څو مې ویلو 90 څو ان لست یا کارونه به ستا په صبر کېږي او چې کله په تا کې صبر نو خدای به دله څومره اجر درکوي یو آیات زوامه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چې څوک صبر کوي هغې له به خدای پاک اجر څه ورکوي بې حسابه ورکوي نو جنګونه به هم نه کوې او خدای به دله اجر هم ډېر شی درکړي او کومو خلقو چې صبر کړی دی هغې ورځ موندلې ده لکه مثال په طور په تا پسې څوک خبرې کوي او ته ورته وخاندې مولانا مودودي رحمت الله علیه د جماعت اسلامي پخوانی مشر و هغه ته یو پیره خپلې نوسۍ وې په هغه پسې به د ملانو ډېرې خبرې کولې او دا د هغې یو فارموله وه چې ایک مودودی 100 یهودی آپ یہ صبر کہو نائن وسے ہوتے بابا مودودی آپ ہیں ناغے آؤ بیٹی میں مودودی ہوں وہ آج تو انارکلی میں آپ کو گالیاں پڑ رہی تھی لگوئے پہ سواڑے کے نن خلق تا تا کنزل کول نو مولانا مودودی کسے ہو صبرو پکے نو چے صبرو نا مسکیشو نو چے مسکیشو ناغے ہوتے بابا جی آپ تو ہنس رہے ہیں ناغے بیٹی انبیاء کو بھی گالیاں پڑی تھی پیغمبرانو تم خلقو کنزل کړو نو صبر شو دا بلب نه دا بلب دا به تاسو ته پته نه دا چار اخ کړي د دې سړی نه ها ایډیسن زنده باد تامس ایډیسن ډېر صابر نو دې صابر دا بلب ذکر اخ کړو چې د جنگونه نه کول ته چې په دې کوڅه کې جنگ کې په لایبرری کې جنگ کې په کامن روم کې جنگ کې په ډایننګ هال کې جنگ کې ایون په جمعات کې خلک جنگ کوي نه خو بیا بلب جوړول ته نه دی سم نه کته امتحان پاس کې نو چې څوک جنگ کوي ته باندې کې جو پاس پشه نو تامس ایډیسن په دې پسې لګېدل کور چې سوره وخت پسې اغسته او ډېره موده فیل شو د سکول نه استاد استله ویدان لایق دی نو چې هغه دا بلب جوړ کو نو په خپل بلب ډېر مینو نو چې بلب راووتو نو د سشي وخت ختم شو د لاټین نو د لاټینونو یو دکاندارو هغه په خپل دکان کې لګیاو لاټین جوړاو نو لاټینونه جوړول نو لاټینونه خو بیا چا نه غستل نو چې لاټینونه نالین سبا کوي نو د ایډیسن بدی وي اوس هغه خو سوي نو په خپل دکان کې ناشته د لاټین صفت کوي او د ایډیسن د بلب بد وي دې کې دا نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان دی هغه ایډیسن چې دومره قرباني کړې وه دلته ټینګ نه شو نو په دکاندار په راغی نو جنګ شو وی دومره کلک جنگ شو چې پولیس رالل او ایډیسن یې تاڼې ته بوتو کله کله به ته ډېر صابرې خو په عین موقع به بایلې وی په امریکا کې یو پروفیسر و پی ایچ ډي پروفیسر و په انساني رویو به یې لیکچرې ورکولې
خو یو ټکی په بد لګېدو حضرت چېرته پاکستان ته راغی چا ورته حضرت وی دومره کنځلې ورته وکړل چې په پنجابۍ کې په کنځلو ستړی شوم بیا ورته په انګلیش شروع وکړه. دا اوس دې سړي دا برداشت هغه برداشت والا صفت چې د په امریکا کې ساتلی و هغه یې دلته ترې لاړ. بلکې تاسو وایي دا پاکستان چې وکړه نه دې ته به یې پوښا سوی مغربي پاکستان او دې بل ته به یې سوی. نو د ټول مغربي پاکستان اوس مشر عمران خان دی. په هغې ورځو کې چې و نواب آب کالاباغ دا گورنر و، نواب آب کالاباغ دا د ټول پاکستان مشر دی. دا دومره ښه سړی دی چې ایوب خان وی خانداني منصوبه بندي راولم. وی ولې راولې؟ وی خانداني منصوبه ذکر راولم چې دا خلق دومره پیدا کیږي او غنم شته نه، دا خلق بیا یو بل خوري. ایوب خان خپل سوچو. نو دی نواب آب کالاباغ ورته وی چې دا خو ته غیر شرعي کار کې، دا ته غلط کار کې، زه استعفا ورکوم. اوس د دومره غټې گورنر لکه چې اوس عمران خان استعفا ورکړي، گورنر یې استعفا ورکړه. نو ښه سړی شو. خو چې کور تر هغې نو دغې ورځې پس نو زوی وی چې په جایداد کې زه حصه غواړم یا ماله پلانې بنګله جوړه کا. نو دې دومره په دې ځای کې بې صبره شو، په زوی باندې ډزې وکړې. اوس ګوره هلته دومره ښه سړی دی خو دلته یې د هغه صبر مینټین نه کړی شو. نو چې صبر یې مینټین هلته خو ایډیسن تاڼې ته تللی و، پولیس به ولی و. دلته کې نواب آب کالاباغ چې دی هغه په خپل زوی ډزې وکړې. نو هغه زوی هسې خوږ شو خو مړ نه شو. جو د هغه سره تماچه و جو پې شپږ ډزې وکړو جو پلار یې ووایو. هغه نواب آب کالاباغ چې د تمام پاکستان گورنر و او دومره ښه سړی و چې په خانداني منصوبندۍ باندې د اخلاص په بنیاد استعفا ورکړی و ایوب خان لا، خو بیا د چا د لاسه مړ شو؟ د خپل زوی د لاسه. دا ولې؟ هغه صبر چې د هلته کبکاو هغه صبر یې دلته مینټین نه کو. نو چې څومره وایي غټ سړی که نه دومره شیطان زوروري. نو چې ته صبر کې نو چې بیا عرض صبر کې هسې نه چې د نواب آب کالاباغ په شانتې کور صبر ونه کې، مور ته صبر ونه کې، رور ته صبر ونه کې او داسې ډز ته جوړ شي. نو د صبر د ښه خبره دا ده چې ته د صبر ماده په ځان کې پیدا کې نو بیا به تا ته هر شی خوږي. دې وجې نه صورت اثر کې څه دي تاسو کې خو به درځي که نه چې ان الانسان وایا لفی خسر، انسان څه دی؟ تباه دی. الا الذین نمبر 1 سره آمنو چې ایمان پکې، دویم عملو صالحات چې کارونه ښه کوي ابا کوکه خیری، دویم وتواصو بالحق یو بل ته د رښتیا وینا کوي چې لکه دا حق خبره دا به کې دا ناقد دا به نه کې. بیا اخر کې سره بے صبر د صبر وینا به کې. مطلب دا چې د ناکامۍ نه د بچ کېدو لپاره څلور خبرې دي: ایمان، عمل صالح، د حق وینا او د صبر وینا. د دې وجه نه چې کوم ملګری په صبر شي په چا پسې پاسي د خولې نه دغه خیجي توقانې وځي شبي وځي ته به ورته څه وایې چې څه کوه؟ صبر کوه. نو د صبر د کولو لپاره یو طریقه ده، اوبه ول راوړه، نو بیا وایه اودس وکړه، نو بیا که ولاړې نو وایه کښېنه، که ناستې نو وایه سمله، نو بیا به ډېر زیات خوشحالئ. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې ګوره لیس الشدید بالسرعه، دغه سړی پهلوان نه دی چې دی خلق را پرځي. انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب، کم سړی چې په غوسه کې ځان کنټرول کې اصل پهلوان دا دی. نو موږ هم پهلوان جوړېږو، خپله غوسه به کنټرول کوو. که موږ وایو چې ما له قار راغلی و، چې کم سړي له قار نه ورځي، امام شافعي قار هر چا له ورځي. نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې چا له قار نه ورځي دا خر دی، غوسه چې چال نه ورځي دا څه دی؟ خو چې څوک خپله غوسه نشي کنټرول کولی دا شیطان دی. نو غوسه به تاله درځي مالو به یې کنټرول کوې که نه. نو وایي د دې درې قسمه خلق دی. یو حدیث کې داسې مفهوم دی، هغه سړی چې زر قاریږي او زر رضا کېږي. څوک وایه را سره څه کېږي؟ زر قاریږي زر رضا کېږي. د سړی خره هغه بوله شی دی وایي بس خو یې وقارېده جو په سات کې بیا رضایي. بل هغه سړی دی چې ډېر لیټ قاریږي او لیټ رضا کېږي. څنګه نه قاریږي خو چې وقارېږي نو بیا پې منتونه کوه او نه رضا کېږي. او دریم هغه سړی دی چې ډېر لیټ وله غوسه ورځي خو بیا زر رضا کېږي. ډېر لیټ قاریږي خو بیا زر رضا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بهترین سړی پکې دا دی
مونږ بل اول پاله اسانه قاریږو نه، اکه وقاریدو نو بیا به څه کوو؟ زر به رضا کېږو. نو کوم خلق چې د ډېر لیټ قاریږي او بیا زر رضا کېږي، او بیا زه تاسو لقمان حکیم خپل بچي ته چې کوم نصیحت کړی و دا ډېر هوښیار و، نو خپل بچي ته یې نصیحت کړی و. هوښیار خو ځکه و چې خدای ورته هوښیار ویلي په قرآن کې دي ولقد آتینا لقمان الحکمة، نو هغه خپل بچي ته دا نصیحت کړی و واصبر علی ما اصابک، بچیه مونځ کوه، شرک مه کوه، خو صبر کوه. څه ورته ویلو چې څه کوه؟ صبر کوه. نو اوس ورته صبر تفصیل دا څلور ټکي وایي، دا به یادوئ او بیا به دا خبره مونږ ختمو. یوه خبره پکې دا وه چې ته به صبر کې، نو څنګه به یې کې؟ هغه دا وه چې د عبادت په وخت کې مونږ څه شی د عبادت دی که نه، د عبادت په وخت کې زړه په قابو کې وساته. څه چل دی؟ ما څه ووایي ته وایه بچی؟ اینې یو خوا بل خوا فکرونه مه بیایه چې په مانځه ولاړې نو چې زړه دې صحیح یو خوا بل خوا نه ګرځي، چې کرکټ میچ پسې نه ځي چې څه چلو چې څو رنز یې جوړ کړل، فکر دې چا ته یي؟ خدای ته یي. نو د عبادت په وخت کې څه په قابو کې وساته؟ ته وایه بچی زړه ستا زړه دلته دی که نه، لاس پې کېده تو دا په قابو کې وساته. یو شو. دویم نمبر بیا هغه څه ویلي وو چې د دسترخوان چې په ډوډۍ کښېنې نو بیا څه شی په قابو کې وساته؟ وایه خېټه. ډوډۍ پردی وه خو خېټه دې څه وه؟ خپله وه. چې کله خېټه په قابو کې وساتې نو چې ډوډۍ وخورې بیا به داسې نه وایي چې په خېټه مې درد دی یا الټی راځي، یا وایي چې دستونه را باندې ولګېدل، وایي چې ولې د باندې ولګېدل؟ یاره پلانې ډوډۍ کړې وه ډېره خوږه وه نو ما څه کړې ده؟ زیاته کړې مې ده. نو لقمان حکیم خپل بچي ته څه وایي چې کله په ډوډۍ کښېنې دسترخوان کې نو څه شی په قابو کې وساته؟ خېټه په قابو کې وساته. دوه شو. دریم نمبر چې کله ته چا کره لاړ شي، پردي کور ته لاړ شي نو سترګې په قابو کې وساته، هر ځای ته بټ بټ مه ګوره، ځکه چې ته پردي کور ته لاړ شي جو هلته به ټي وي وینې، جو بیا به راځې خپل پلار ته وایي چې موږ له دې ټي وي والا، یا به ستا په یو زنانه نظر ولګي. نو ښکلی سړی هغه دی چې پردي کورونو ته ننوځي نو ښکته ګوري، یو خوا بل خوا نه ګوري. نو چې کله ته یو خوا بل خوا نه ګوري نو د ډېرو مصیبتونو نه به بچ شي. هغه یو وړوکی دغه ته لاړ که نه سټور ته، سوپر سټور ته، نو فوټبال یې خوښ شو، نه پلار ته وی دا ماله، نه هغه وی دا خو د انګلینډ دپاره جوړ شوی فوټبال دی، دا زما د اخیستو نه دی. نه هغه نایک پې پوه شو، نه هغه ورته وی نه دا به زه د لوساسې ورکوم. نو بیا به فوټبال جاړې. نو ښه دا ده چې چا کره لاړ شي نو څه په قابو کې وساته؟ سترګې په قابو کې وساته. درې شو. نو څلورم نمبر چې کله په کامن روم یا په مجلس کې ناستې نو ژبه په قابو کې وساته. چې کله دا څلور څیزونه ستا په قابو کې د ډېرو مرضونو نه به خلاصې. اوس بیا وایو چې په دسترخوان ناستې خېټه په قابو کې وساته، چې په مجلس کې یې ژبه په قابو. سپکه خبره به دې خولې نه وخېږي، هغه به وایي چې تا چا ته ووې، ته به وایې چې تا ته مې ووې، هغه به وایي چې ورګه ستا دې سې، ته به وایې چې ورګه ستا دې سې، خبره به تا غلطه کړي که نه. نو په مجلس کې چې ته خبرې غلطې نه کړې نو د جنګونو نه به بچ شې. دا یو صبر شو که نه. چې پردي کور ته لاړ شي نو څه په قابو کې وساته؟ سترګې په قابو کې وساته. او کله چې په دسترخوان کښېنې نو خېټه په قابو کې وساته. چې کله دا څیزونه ستا په قابو کې نو لقمان خپل بچي ته وایي ما د ډېرو پیغمبرانو سره وخت تېر کړی دی، ما ته دا خبرې زده کړي دي، دا خبرې چې په چا کې وي هغه په دنیا کې هم شته او په آخرت کې هم شته. د دې وجې نه زموږ د دې سبق خلاصه دا ده چې بې غیرته سړی او بزدله سړی د خدای بدي شي. موږ به د نیکۍ دپاره د بزدلۍ مظاهره نه کوو، د جرأت او د شجاعت مظاهره به کوو، او په موږ کې به برداشي، په هره خبره به خفه کېږو نه، جنګونه به هم نه کوو، صبر کوو، ځکه چې خدای پاک صبر والو له بې حسابه اجر ورکوي. الله دې مالا تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.